یو بادشاہ ډېر ناپوه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې او داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو مونږ ځان سره به کیږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدې نو مونږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېره چېرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغې زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دا ده چې هلته خو وزیران هوښیارو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارونۍ او د کارغه کیسه وي کارغه او خارونۍ په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونۍ وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارونۍ نه لور غواړي او خارونۍ نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونۍ ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې خارونۍ ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو خارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګورئ د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چېرته چې دا قوم وي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وینو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه اے رحمانه چا ګټلې او چا بیللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې بیلي د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه لګي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هېڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو
روټه به چرته پیدا کړه به وخړو د سین په غاړه بناستو الله الله به کو بادشاہ مړ شو چې بادشاہ مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کېنی هغه ورته وی چې زئی جرنیل صاحب زدلم بادشاہ ودل څنګه بادشاہ دا ګوره نه جامو تټاکای ګنډې او د سین په غاړه ناست ستنې نه تارو وستو سین ته ستنو غرزولا او راوړی زما ستن راوړی چې د دریاب څومره کبانو ټول په خله کې یو ستن نیولې واولې راوړ ولوم لیده زدلم بادشاہ چې جرنیلانو ډېر تنگ کو نا جرنیل ته وی چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږي یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږي دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم در نه پاتې شي دو لاس وخت به ته روان بیا ورته څه وي ورته وي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ا دیره تروان نو فعلم بانک بعدها محمول دا شپارسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہی په فقر کې ده بادشاہی په غربت کې ده بادشاہی په دې کې ده چې د شپې سړه روټه وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غشتی عزیزانو خبره دلتا د بادشاہ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچ کیږي ځکه چې د رندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکې د رندو لاس کې د اس په واګي ورکې نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي خبره د ملک ده دا سم ملک ده بیگا تاسو کته کروڑونه ډزه اوملی ده کنم دي نن دی اوریدل کروڑونه ډزه کلاشنکوف بمونه دا په خلاصې ده ولی منبری ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوه ده یو ډزې کړې ده ترنن کیس نخلاصي بیگای ملک ټیپر کړه ده په کروڑونو کلاشنکوف او چلے ده په یو سړی کیس رجسٹر نشو دا ملک ده دا وطن ده ما یو ډز کړه ترنن می کیس نخلاصيږي ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوي چا په کیس رجسٹر نک اوس دې شله به عمر د کم زنه پیدا کما
دے ملک لب عمر دا کم زینا پیدا کئے چیو خزا ورطرالا ماشون پغی کی دے عمر دا قرآن یواز مونگ دا پارا دے کتا دا پارا ہم دے ورطے بی بی قرآن اغا قانون دے چی پدی کی دا امیر و دا غریب فرق نشتا دا امیر و دا غریب فرق نشتا نن امیر چی پا پاکستان کے ہر سکی آزاد دے غریب کا ٹتو کو آگے دا پارا ارد دی بیا خو الحمدللہ پا دے غریبانو دے خدای نور امرا ٹٹنگ کی نور لوئی چینجے پا دے غریبوں کے دا غریب خدای پی جندلی چه دا خزی سوٹی تپی دا مین دے پردی لوخی وینسی دا مین دے چه دے پردی جامی وینسی او دا ڈنگے روڑے دے ڈمگے دے ڈمگی زان نچا جوڑ کری دا خدای پی جندل قوم لیکن خدای ظالم دے اوئی خدای ظالم دے خدای تا پتا وکنا چه تالمی گیا که وزر درکم تو خود خلق سترگی خوری تاسو خدای پی جندل دا غریبان دا دا شنو چای غلا دا دا کباب و دا روٹای غلا دا خدای پی جندلی دلتا یو دے دا خرغون دی سپیگمی دی پرون ملدینو سپیگمی خڑی دی دا سی میں ورطا سارو خوزور دا خرس پیگمی دا خدای پی جندلی خدای پا یرا وار یا با مرم یا با جوندے چه تاسو دا اہل دنیا سجدے کون او داغی پوجا پاٹ پریخے نہیں او تاسو خاورس پا دربین کی ولی دا نو کمرم پا قبر میرا شئی متیازی ہو خاورس بنگو دغا تالی سٹ بیئی دغا چولی چک بیئی دغا پرازی جارو کخ بیئی تاسو با خدای پا خپلو پو نو درائی او نبا تاسو لخدای خورست دا خدای پی جندل قوم دا اللہ نلوی مہربان پا دنیا کی بل چوکشتا نو دا پا منگے ولی مہربانی ندا کری زکا چی منگ کے زینشتا منگ کے زینشتا خدای تاو گو رئی خدای تاو گو خپل ځانو پیژنئ خپل حیثیتو پیژنئ خدایو پیژنئ د خدای رسولو پیژنئ حکومت توایم د خدای غلوی ورځ خاطرو کده د ملک تقدیر سره لوب مکوا د ملک تقدیر سره لوب مکوا دا ملک به تباہ شي دا به غرق شي آسمانی آفت با پیراشی لوٹا با اعلان دے بات خدای دا سی کڑی نہیں دی نوح علیہ السلام پیغمبر پکی موجود ہو اور طوفان پیرا گئے لوٹ اعلان دے باندے پاتے نشو آسمان دا پاس نہ برا ورولے اس مکے دا لان دے نہ پڑ یو ساس کے بد کوہی تور غرم را پریوتو آسمانی افات بپیرا دا ملک تقدیر سارا لوب ملک اہلیت زان کی او گو ہے قوم دا قوم زان کی اہلیت پیدا دا ملک مشرائلہ دا سڑی دا انتخاب مادہ زان کے پیدا کر چاہے دا سڑے زد ملک مشرکوم دا کی اہلیت مشتاو کنا سباب دے دی ملک ترجمانی کولے شیو کنا تاسو وګوره نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیم دوپړه بی بی سی باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بل خبره نشته په عالم کې په شرمونو شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبر یې تاسو خو د میان ورونه
تالاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لګي. نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه؟ زمونږ د لاسه، زمونږ د لاسه. نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبه حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله قید کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله قید. ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي کنه. دا قوم د الیکشن قابل نه دی، دا قوم د دې قابل نه دی. پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کومې بې عزتۍ شوي. نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې راځي. واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشرمېدې. اوس بېله خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا بېله خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه. کوم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکای غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم. کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. د مونږ قوم عقل تاسو وکتو پرون مو وکتو او بله ورځ مو کتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولنګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی. نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده. نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړو. په دې چېرې سوچ کړی یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ د ملک تقدیر به کوم خلق جوړوي؟ د ملک فیصلې به کوم خلق کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ په دې سوچ کړی دی؟ خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولید او پاس پہ گردیدی کان کو پتہ نه لګیدا. دلته سوال د عزیزدارۍ نه، سوال د رښتې نه، سوال د پری جنبې نه، سوال د دې وی چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکو. ټانګه ډکه ده او سړی پکې ناست دي او تا د اس په واګي ډیل په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګي ډیل په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندوله په لاس کې ورکړه. خدای دې ملک شي ستاسو مو، خدای دې ملک شي د دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړولی شي. سبب دې ملک د پاره د قرآن کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي. تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسی جوړولو پوهېږي. سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. تو وګوره چې دا سړی په دې پوهېږي. د دې داسې مثال دی. اوس چاته دا خبرې کوي او ښځه وه
بجای نامه و بجای نو د کور مالک ته ډېره تنګه وه او چې کوم ورانې به وکړل به فټې مو لعنت فټې مو لعنت فټې مو لعنت آخر د هغې اډو په فټې مو څه پروا نه راتله آخر یې وویل چې په فټې مو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي پوزه دې ته په بیخ کې نه غوسه کړي په فټې مو دا بجای اډو شرمېږي دا قوم په فټې مو شرمېږي یا هم شرمولو زما هلکومه ګیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو ما څوک ونه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلی د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلی ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه نو مال بس خبره خلاصه وی څنګه ته یې داسې زه یم نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي نو عرض مې دا و چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی د دې قوم د لاس